زه په خپل د دې شریکو کورونو ډیر زیات سخت مخالف یم. دا ګډ کورونه نه دي، دا شریک کورونه د دې زیات سخت مخالف یم، ډیر سخت خلاف یم. ولې؟ ګور اوله خبره خو په دې کې د پردې ده. اوله خبره به څه شي ده؟ اوله ګناه په دې کې د سړي نه د پردې کېږي. ورندار ده، غیر محرمه ده کنه ده؟ بالکل غیر محرمه ده. ورندار به د لیور نه پرده کوي، لیور به د ورندار نه خپل سترګې ساتي. په ګډ کور کې دا سره کېږي نه. شریک کور دی، لیور زی او راضی زنانه دي، هر قسم حالت پکې کنه پکې، کپڑی به انځي، لوخي به انځي، لپټه به په سر وي یا به نه وي، ناس په پته په وردن نوځي. څومره بې حیايي ده. اول ګناه په شریکو په ګډو کورونو کې بې حیايي ده، بې پردګي ده. یو خبره دویم 15 تن شپږ تن رونه دي، هر یو تن واده کړي، د هر یو د خزرونه په دې کور تر دن نه کیږي د اما د کمانه. نو صحیح شو داغه خورونه شون د دې بلی څه شو؟ بالکل نامحرم کور ته راځي کنه راځي؟ دا غي به د ماماز وي، دا غي به د ترور زوی، دا غي بروري، دا غي به وراري، هغه برادر نه کیږي او دا ټول خزي به پرده نه کوي. کو پرده ته کوي بیا په خپل منځ کې خفګان راځي، تاسو ما د ورور نه پرده وکړه، تاسو ما د ورار نه پرده وکړه. اول ګناه په شریک کور کې څه کیږي؟ د شریعت د حکم خلاف کیږي چې پرده پکې نه کیږي، پرده پکې نه کیږي. الا ماشاءالله ډیر کم کورونه به داسې وي په ګڼ کور کې چې لیور بالغ نه کور ته چې درسو پر پرده نه وي شي. ډیر کم کورونه به داسې وي او ډیر کم کورونه به داسې وي چې کو الګ خپل خور راځي غبل لدی ورته یا دغه ځای ته یا د کمرې ته درځي خو ګوره نور څوک نه درځي. دا کم کورونه به داسې وي. نو اول بې حیايي په ګډو کورونو کې څه شی دی؟ بې پردګي. دویم ظلم پکې دا وي کنه چې زمونږ کورونه مونږ خو د جریب ځای نه دیوال تاوو، روغ جریب ځای نه خو دیوال تاو کړی، سم غټ کور رانیولې، سار به دا د یوې ښځې نمبر دا روغ کور به جارو کوي. وای دا دې څه په کم جرم کې راوستې ده چې روغ جریب ځای په هغې باندې تجارو کوي. ټیک شو. نو هغه زنانه کو ناجوړی هم به راپاسي، هغه زنانه کو په ګېډه باندې بچی لري هم به راپاسي. ولې؟ نمبر یې دی. څه شی دی؟ نمبر یې دی. هغه بله به ځان له ښه ولې نه به بچي اسپم نه هلته به ځان له ناست دی. ولې دغه پلان کوي نمبر دی کو کوي ودې کوي که نه کوي نه دي کوي. ټیک شو. درېیمه خرابي په شریک کور کې څه شی دی؟ درېیمه خرابي پکې دا ده، دا مسله درته کوم او ډېره خطرناکه مسله ده، خو مه کچوئ کمی به د شریعت مسله ده. ضرور په مال کې حصه نشته. ضرور په مال کې دا شپه ورځ جګړې مونږ له داره روانې دي. ښه دا مسله خو مونږ ته ډېره زیاته را روانه ده. ضرورونه جدا کېږي، هغه یو وایي دا خو ټولې ما ګټلې، په سعودي کې مې مزدوري کړې، په دوبۍ کې مې مزدوري کړې، په منیشا کې مې مزدوري کړې. دا بل ورته وایي ولې دا کور چې ما هغه خادي کول، او ولې دا سیخ سیمټ په خپله راغلی دی، دا کور ما جوړ کړی دی، تا پیسې را لګلې او دلته کې ما څه کولو؟ ما له دا ځای جوړ کړی. وروره هسې به دې جوړوي، حصه دې پکې کېږي نه، غم خادي به دې هسې کول، تا به دلته کې هسې دا چلونه کړي، حصه دې پکې کېږي. دا شرعي مسله ده. ګورئ ښه ترخه مسله ده. وایي ورئ ضرور په مال کې حق نشته دی. کم تن چې پیسې ګټلي د هغه دي. کو دې دلته وایي چې ما خو دلته غم خادي کړي، دا دې احسان کړی دی. کو دې وایي چې دلته علما کور چې رخ کړی دی، احسان دې کړی دی. احسان په بدل کې هېڅ شی هم نشته. احسان په بدل کې هېڅ شی هم نشته په شریعت کې. چا سره دې ښه وکړو نو که هغه درله صدر کړو، ډېر خلکونه درکوي نه دي درکوي که نه. چا چې پیسې ګټلي معلوم د هغه دی، معلوم د هغه دی. اوس لوی مصیبت لوی جګړه شروع درونو دغه مسله ده کنه چې په دنیا خوږه شوې ده کنه. یو وروي دا خو ما ګټلې، دا زما ده، بل په پرزولي وي زما سره پکې حصه ده. نو موږ ورته خدای ته وګورئ دا مسله په جرګه حل کوي. کو مولا له راوړي غره کېږي، مولا له مه راوړه. مولا خو به درله فتوا درکوي چې ضرور په مال کې حصه نشته، نو بیا ګرځنو په جرګه باندې کښېنئ، ځان سره جوړښت وکئ. څه وکئ؟ جوړښت وکئ. ښه نو په ګډ کور کې یو مسله دا وي چې یو تن پکې ښې پیسې ګټي، بل تن پکې اسې ناست وي. نو چې سبا جدا کېږي نو هغه اسې چې پکې ناست هغه پکې هم غوی منډ رخ کړی وي، زما پکې پیسې کېږي، ځکه زه خو په شریکه کې وم، زه به څه کې وم؟ په شریکه کې وم. ښه کشر تن کشر ورور به پیسې ګټي، مشر اسې ناست دی. اوس کشر ځان ته واده کولی شي، خو مشر له یې واده نه دی کړی. دی وایي زه څه چلو کومه نو مخکې رانه سړی دی، اوس هغه له یې واده نه دی کړی، زه نشم کولی. پیسې را سره شته دی خو مشر واده نه دی کړی، نو زه څه چلو کومه؟ دا د ګډ کور څه دي؟ دا پکې بل ښه موږ مشران کله کشران جدا کوو، کشران هله جدا کوو که نه چې دا اړونه یو بل ته وپړسېږي، د نفرت نه ډک شي او یو بل د دې ګریوانونه ونیسو که نه، نو بیا موږ وایو هلکه مشران روغ غواړو جدا کېږو. اوس هله جدا کوي، اوس خو پرېږده چې بل ښه وډبه وایي، په خوشحالۍ کې نه جدا کوي. ښه ټول رضا دي، مور او پلار دې ورته ووایي هلکه دا ستا زما په ټولو باندې نفقه ده، د میاشتې به ته دومره راکوې، ته به دومره راکوې،
دا صحیح طریقه ده که دا طریقه نه ده؟ ښه رونو چې کله دومره هغې حد ته ورسي که نه چې یو بل ته په لاره کې غږ پرېږدي نو موږ وایو اوس راځئ چې څه شو جدا شو. نو زړونه د نفرت نه د بغض نه د حسد نه ډک کړو که نه دا ګډ کور په شریعت کې اړو شته دی نه. شریعت دا وایي چې ښځه دې وکړله دې له به جدا کور نیسي د لیور نه به دا پرده کوي د لیور د کم یور د کوڅه شریعت د هغې ټول رشته دارو نه به دا څه کوي پرده کوي. شریعت خو دا وایي. خو زمونږ پښتو کې خو که یو تن وي چې زه جدا کېږم هلکه وایي د پرتونو بې غیرته پکې هم دا دی نه. یو پل ته پښتو ده یو پل ته شریعت دی. موږ به په شریعت باندې عمل کوو پښتو به پرېږدو.